बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو کتونکو زیم بهر علي او تاسو ګورئ زموږ سره دلته کې د لاک ډاون د وجې نه چې کوم متاثره ټول صنعتکاري طبقې دي د هغې سره دلته منډایانو والا چې دي کم چې فروټ خرڅوي کم چې سبزي خرڅوي هغوی ته هم بېشماره مسلې دي دلته په سوونو باندې خلک کار کوي او په کورونو کې ناست دي ځکه چې په بازار کې لاک ډاون دی نو د دونه به دا پوښتنه کوو چې دوی ته څه مشکلات دي د دوی سره مزدوران څومره کار کوي او دلته دا کم د سپلای چې کیږي دا د بهر نه په کومه طریقه باندې راځي زموږ سره اوسئ چې دوی په دې حواله باندې څه وایي. زما نوم دی فهیم او زه د دې منډایي صدر یم د دې مټې اوسېدونکی یم. مشکلات دونه ډېر دي موږ ته چې سبزي موږ راوغواړو کومه سبزي چې موږ ته یا بورۍ په 800 په زر رارسي یا موږ په 200 روپۍ خرڅوو. د کیلې نن په 18-19-2000 روپۍ من دی او 1,10,20,000 روپۍ کرایي ده. ټول پاکستان چې څومره منډای والے دي دا ټول خبر دي. لونګر خرڅېږي په 200-300 روپۍ یو ګاډی 2.5-3 لک روپۍ کمۍ. د هغې وجه دا چې بازار بند دی ریډو والا نه راوځي او که ریډو والا راوځي بازار ته ویسي عوام نشته مکمل بازار بند دی. د دې بیمارۍ د وجې نه موږ ته ډېر زیات تکلیف دی ډېر زیات مشکلات دي. روپۍ هم ډېرې بندې دي او دې منډای کې تاسو دا بورو ته وګورئ دا نن په 800 روپۍ ټینډر را رسېدل ما په 200 روپۍ خرڅه کړله خو دا خټکۍ په 1000 روپۍ را رسېږي په 1500 روپۍ خرڅوم. نه اخر وخت د کم وخته پورې به زه خرڅوم او دا تاوان به زه د کم وخت پورې برداشت کوم. د هغې نه ښه دا چې موږ دا کاروبار بند کړو چې بازار بند دی مکمل دی دا بازار هم بند کړي او دوام دی په کورونو کې بند کړي چې بالکل راوځو نو او موږ درخواست کوو یا د بازار موږ ته کولاو کړي چې دوام راشي او زموږ دا سوداګانې چوتې کړي. دا یوازې ځینې څومره په منډای کې ګرځي د ټولو زیاتو منډایانو خپلې بندې کړې. فلحال موږ 4 کسان پاتې چې موږ منډای الو چلو خو موږ به 15 ورځې وچلو 4 ورځې به وچلو د هغې نه وروسته موږ بنده کړو. موږ به دا سبزي د سن نه د پنجاب نه د مردان نه د دې نه راغواړو. دا خلک به بیا ځي یا منګور ته یا به ځي کته دغه ته یا به د ولږې مري او یا به د بیمارۍ نه مري. الله دې په موږ ټولو رحم وکړي. موږ دا د مشرانو ته درخواست کوو چې به دا بازار د کولاو کې د عوامو ته یو چې راځي د کور نه یو کس خو لازمي چې راشي چې خپل کور ته سبزي وشي یا فروټ وشي زموږ د مشکلات په اسان شي. دا سره چې دا سبزي پرته او څو خلک یې نالي دې سره بیا څه کوئ؟ دا بیا موږ کچرې ته اچو هغه ډیران ته اچو ډیران ته اچو زموږ تاوان کېږي که نه دغه مخامخ دغه بورو ته ونه دا په 800 روپۍ بورې راغله په 200 زه خرڅوم په 200 روپۍ زه خرڅوم 600 روپۍ پکې زه جیبه بیلم جو سبا به بیا چا سبزي خرڅ نه شو ډیران ته به اچوم. عوام نشته عوام نه راځي ریډیو والا نشته ریډیو والا وایي بھائی څوک شته نو په بازار کې موږ یې په چا خرڅه کوو. دا په 800 روپۍ هلته کې شی 460 روپۍ به کرایي راغله په 1260 روپۍ را رسي په 200 روپۍ زه خرڅوم سهار مې ترې خرڅ کړې ده په 200 خرڅوم د کم ځای نه به راوړم. وروره دا ټینډره دا په 800 روپۍ باندې کته شوي ده 480 روپۍ په کرایي راغله زه په 200 خرڅوم 1080 روپۍ یو بورې بیلي دا به کم طرف راځي کو د دې قوم له موږ خدمت کوو خو راوړو خو په دې قوم خو په بازار کې نشته لاک ډاون دی مکمل دکانونه بند دي عوام نشته ریډیو والا وي چې واپس راوړي وروره زما وس نه کېږي زما سره 10-12 مزدوران دي په دې وخت کې نور ما ولېږل 3 پاتې دي د کم ځای نه به راوړم د دې چې ډوډۍ غم وکړم که د دې د تنخوا غم وکړم کاروبارونه نشته موږ ډېر زیات په تکلیف کې وو. زموږ سره څومره حکومت تعاون کولی شي موږ دا درخواست کوو چې هغه زموږ سره بھرپور تعاون وکړي. مزدورانو ته تکلیف دی
کرایه نو موږ ته تکلیف دی مالک کرایي غواړي په موږ باندې شل زر روپۍ د یو شیټ کرایي ده موږ کرایي نشو ورکولی مالک وایي چې کرایي به راکې مزدوران موږ څه چوټي کړو چې وروره نشته تاسو له کور کې نه حالات ښه شو چې ته به واپس موږ له راځئ موږ یې نشو برداشت کولی دا تاوان به 4-5 ورځې موږ نور برداشت کوو بیا السلام علیکم بیا نه کوو بیا منډای بندې کوو چې موږ به هم کور کینو ډوډۍ کو الله را کوله جرابې کو کرا کوله نه چې خپل ساده یوه به اخلي نوم عثمان علي دی او زه د کیلې کاروبار کوم یو ګاډی نن سبا زموږ 2 او 3 لک روپۍ تاوان کوي عوام نشته راځي نو کیلې راته ټول اسخا شوې زه حکومت وخت ته اپیل کوم چې بازارونه کولاو کړي چې دا خلک راشي او دا بازارونه کولاو شي او سوداګانې خرڅې شي علیکم زه په خپله باندې د سن 95 نه د مټې په منډۍ کار کوم الحمدلله د وسه پورې ومنګه 1300 روپۍ ځان لګټلې اوس داسې وخت راغلی دی چې سحر منډۍ ته راځو مازدیګر کور ته ځو هغه 200 روپۍ نه پیدا کېږي د منډۍ هم دغه ګاک ختم شوی دی نو لکه دا به د ډېره غټ سید علي خبرې کومه موږ سهار چې کور راوځو او هغه سبزي مبزي دا سره خرڅېږي نه او چې موږ د کور کې خامہ کور ته لاړ شو ماښام بچو له خامخا مزدوري لږ وکړو او چې هغه دغه نور کله به 600-800 موږ ځان له ګټلې مزدوري اوس دغه 200-300 روپۍ ځان له ګټو بس ماښام له دغه یو سر وړه پیدا کوو